دی چې د هغه مخې ته به د قرآن پاک ویډیو راشي او دی به شیر کوي نه او دی به ریپوسټ کوي نه او دا پیغام به بل چاته رسوي نه. نو پښتنو ورونو دا ویډیو پیغام دونه شیر کې چې دا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي. هغه مشران به موږ سره رابطه وکړي چې د چا له نظر تقاضي یا هغه کشران مشران به موږ سره رابطه وکړي چې چا سره ضعیف قرآن پاک یا او هغه خلک به موږ سره رابطه وکړي چې څوک موږ سره د سپارې او د کپړې لپاره تعاون کوي. نو د موبایل نمبر دی 0343 92 91 91 په ده باندې واتساپ شته، ده باندې جی پی ایس شته. خو نن تاسو دا ویډیو شیر کړه نو داسې څوک به راپیدا شي کم قرآن پاک چې ما په کپړو کې بند کړي دي او ډېر زیات ضعیف دي نو موږ کومه دې له کومه ځمکه اخیستې ده هغې لپاره موږ خلک موږ سره تعاون وکړي او داسې خلک به راپیدا شي چې هغوی سره به ضعیف قرآن پاک بې ځایه پراته وي او هغوی ته به څه ترتیب نه ورځي هغه خلک به هم رابطه وکړي. خو نن سبا تاسو وګورئ نو د چا کلام پاک ادیا کول وس نه کېږي او کم قرآن پاک چې موږ 1000 قرآن پاک مرمت کړي دي دا قرآن مجیدونه چې کم دي دا مرمت شوي دي. دا ډاکټر زین شیمپو تیل اگر دغه قابل دی چې بهر دنیا ته لاړ شي او دغسې خلکو مونږ تاسو سپورټ او تعاون علی البر مرمت شوي دي او ستاسو د میک په حساب باندې زه پښتنو ته دې باندې پیسې چا لګولې دا پښتنو ورونو پرې راسه لګولې موږ ته صرف الله پاک د لاس خپو طاقت راکړی دی او زه وایم چې ستاسو د میک په زیره باندې خلک موږ سره رابطه وکړي او چې چاته مرمت شوی قرآن پاک پکار وي هغه زموږ نه ویسي او ضعیف قرآن پاک موږ له راوړي او چې کوم خلکو موږ سره سپارې لپاره تعاون کړي هغوی ته به هم ثوابونه رسي موږ ته به الله پاک د لاس خپو دا اخلاص را رسیږي. دا قرآن